الله الرحمن الرحيم. باب مرجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأخلاق ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم. وبه قال حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الخندق ووضع السلاح والقتل أتاه جبرائيل فقال قد وضعت السلاح والله ما وضعناه اخرج إليه فقال فإلى أين قال ها هنا وأشار إلى بني قريظة خرج النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم. دې سره د غزوه خندق نه پس یو بل غزوه شوې ده، غزوه د بنو قریظه. د امام بخاري هغه ذکر کوي. ما مخکې ویلو چې په مدینه کې د یهودیانو غټ درې قومونه، یو په هغه غټو قومونو کې بنو قریظه. دې ټولو سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو میثاق شوی، وعده شوی چې یو بل سره به جنګ نه کوو او د یو بل د دشمن مدد به نه کوو. بنو نذیر مخکې بدعهدي وکړه، نو د هغې د هغوی او د خزرج قبیلې تعلقات و. نو د خزرج مشر سعد ابن عباده، نو حضور پاک هغه ته ویې ته د دې په حق کې فیصله وکړه. بس هغه ویې زما دا فیصله ده چې دا به وشړو، د مدینې نه وشړل. څه شام ته یو خوا بل خوا لاړل، ډېر پکې خیبر ته لاړل. بنو قریظه په غزوه خندق کې بدعهدي وکړه. بدعهدي څنګه وه؟ د ټولو نه مخکې خو حیی ابن اخطب چې د بنو نذیر مشر خیبر کې اوسېده، او تاسو ته ما ویلو چې دی هم او د ده زوم و کنانه ابن الربیع، دا دواړه تلي مکې مکرمې ته او د مکې کافرانې د مسلمانانو خلاف راوچت کړي. یاده ده قصه؟ او د غطفانیانو لیوله د 50,000 لښکر هم تیار کړی. هغه حیی ابن اخطب ورغی بنو قریظه ته، د دې مشر د بنو قریظه او کعب ابن اسد. هغه ته یې وی روضې کړ، روضې تاسو ته ما نه ویلې، ما 10,000 خلک راوستی دي او تاسو دننه یې، تاسو هم روضې چې د مسلمانانو په خلاف بس فیصله کن جنګو کو ختم یې. نو دا حیی ابن اخطب چې ورغی کعب ابن اسد نو دی ولا روته، اواز یې وکړه څوک یې؟ وی زه حیی ابن اخطب یم. د دې به قلعه وه، کورونه به یې په قلعه کې بند و. وی انک رجل مشؤوم، وی سپېره سړی چې بیا سله راغلی. وی داسې کار دی چې روضې ما د مکې مشرکانو د غطفانیان روستري او پریدونه مسلمانان ختمه و، نو تاسو هم روضې. هغه ورته وی د کعب ابن اسد، وی انا عهدنا محمدا صلی الله علیه وسلم، مونږ هغه سره معاهده کړې ده، یو وعده مو کړې ده. لیکل خو نو، بلکې بعض علما لیکلي یا دی چې لیکل هم شوي دي. او انا لا ننقض عهده، دا هغه وعده موږ نه ماتو. او انا لنراه صادق الوعد، موږ همیشه هغه رښتونی موندی دی، نه کوو. خو خیر دی حیی ابن اخطب مجبور کو، وی خامخا به روضې، تاسو د دننه نه به شئ او دا د بار نه حمله کوو روضې. نو دی مجبوره کو او دی راوویسته. حضور پاک سره ډېره زیاته سودا شوه چې دا خو 10,000 راغی دي او دا بنو قریظه والا مو سره شو، او بنو قریظه د دې علاقې د وطن دي. نو د علاقې بنده چې د بهر دشمن سره شي نو کار کولی شي. نو 3 کسان یې ولیږل، یو سعد ابن معاذ چې سید الاوس او دوی سره تعلقات هم، او یو سعد ابن عباده چې سید الخزرج، یو عبدالله ابن رواحه،
وی تاسو لاړ شئ معلومات والئ چې واقعي دوی موږ سره هغه میثاق مات کړی دی او که نه هسې پروپیګنډه ده خو وی ګورئ چې میثاق یې مات کړي نو د صحابه خو په تمه دي چې تاسو لاړ شئ خبر به راوړئ نو ما ته به کنایي الفاظو کې وایي چې د صحابو خپې ونه خویږي د ملګرو دوی درې واړه لاړل او کعب ابن اسد چې سردار د بنو قریظه و هغه ته یې وی چې موږ محمد را لېږلی یو وی من محمد څوک دی صلی الله علیه وسلم وی تاسو سره یې وعده نه ده کړې مل میثاق څه اوس میثاق موږ میثاق نه پېژنو وی ګورئ تاسو سره وعده شوې ده معاهده شوې ده او دا بل ځي د احزاب واپس تاسو دې کلي کې ولې موږ سره دشمني کوئ وی موږ نه میثاق کړی دی او نه په میثاق څه خبره شته بس دوی خو پوه شو چې دوی ظالمانو خو میثاق مات کړی دی نو دوی راغلل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نور یې ورته غږ ونه که خو دونه یې ووې وی صاحب عدل او قاري تا سره وعده کړې وه ماته کړې وه که نه داسې یو اشاره یې ورکړه بس حضور پاک پوه شو په دې نبي علیه السلام ډېر غمجن شو که دې ظالمانو خو ما سره میثاق کړی دوی خو بعد عهدي وکړه موږ هم اهلي کتاب دا اهلي کتاب و دې د مشرکانو سره ملګرتیا وکړه نو چې کله خدای پاک زول او طوفان او سیلی راوسته نو کافرانو تښتېدل نو دې بنو قریظه سره سودا شو دوی دومره دا خو ډېر بې غیرته خلک د یهودیان که نه دوی خو په جنګ کې د غیرت نام کار نه دي که نه دوی رالل او د ښځو په کیمپ یې حمله وکړه چې زنانه حضور پاک کوم ځای بندې کړې وې یادن ده که نه نو چې حمله وکړه نو حضرت څوک وه نه صفیه خو لا دې وشتم نه حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها غالبا حسان ابن ثابت دا بوډاګان نبی علیہ السلام ښځو سره پرېښي نو هغې ورته وی چې ورشه یو یهودي را روان دی او معلومات اخلي چې دا ښځه یوازې دی او که سړي ورسره دی نو ګورې که ده ته پته ولګېده چې سړي ورسره نشته به موږ حمله کوي نو حسان وی زه خو بوډی یم زه خو د ګرځېدو نه یم زه چې تتلی شم نو هغې د نیزې نه د خیمې نه یو باڼه سراخ کړ او پې ورغله او هغه یهودي یې په دا سر ووه مردار یې بیا حسان ابن ثابت ته وی چې مونږ خو ښځې یو ګوتې نه شو وروړی او دې د دې خیمې د دې دیوال نه د خیمې چې کوم دغه بار وغورځوه چې یهودیانو ته پته ولګي چې سړي ورسره دي وایي زه بوډا سړی یم زه کوم ځای د راښکې شم نو بیا هغې د جامو نه اونې و بار یې ور وغورځوه نو دلته یهودیان ویرېدل چې زنانه خو یوازې نه دي سړي ورسره هم شته نو دوی دا بدعهدي وکړه نو چې کله هغه احزاب او ډلې ختمې شوې لاړل نو رسول الله مبارک سحر مانځه نه پس راغې د خندق نه کافران لاړه دوی د مازدیګر نه تلي خو بیا هم نبي علیه السلام نه وته چې بیا نجرانه شي نو سحر راغی نو چې راغی رسول الله مبارک ولمبل زغره یې کوزه کړه او صحابه هم ځان دمه کړ نو د ماسپښین د مانځه نه پس حضرت جبریل علیه السلام راغی او حضور پاک ته یې وویل چې تا خو وسله کېښوده مونږ خو نه ده ایښې اخرج الیهم بنو قریظه ورته اشاره وکړه رسول الله مبارک ورته وفرمایل وي زما ملګري خو ستړي دي ډېره موده او ډېر ستړي شوي دي او زخمیان هم پکې بعضې شته وی غم مه کوه د الله حکم دی الله به مدد کوي نو جبریل علیه السلام لاړ او صحابه هم ورسره شو نو په بنو قریظه یې حمله وکړه څه لږ جزیات پکې را روان دي نو دوی په قلا کې بند شو لا ولې حضرت علی رضی الله عنه لېږلی وی ته لاړ شو بنو قریظه ته ووایه چې تاسو بدعهدي کړې ده او د هغې مطابق به خبرې کوو چې علي صاحب لاړ هغې ورته ډېرې کنځلې وکړې بیا د صحابو لښکر ور ورسېد بس دوی خپلې قلا ته دننه شو او دوی وی هېڅ غم نشته مونږ په قلا کې دننه یو او مونږ سره د خوراک سامان هم شته او بم را سره شته اړو را کوزېږو نه
15 ورځې حضور پاک د دې محاصره کړې وه 15 ورځې او 15 ورځې پس رسول الله مبارک ته دوی اطلاع راولېږله چې یاره داسې کوو چې فیصله کوو موږ له ابو لبابه راولېږې ابو لبابه د جاهلیت په زمانه کې دوی سره تعلقات چې ابو لبابه وایي زه ورغلم ښځې او بچو یې زما په دې خپو کې جړل زما پې رحم راغی نو وی ما ورته وایي چې څنګه ما ته یې وایي څه وکړو ما چې بس مذاکرات وکړې ورکوز شي نو وی څه کوي را سره وی زما پې رحم راغی د مرۍ ته مې ګوته داسې کړه چې وجنې ملالی یم بس وی چې دا مې وکړه نو فورا ما نبی علیہ السلام راته وی فرمایلی و چې ګورې زمونږ ال به نه وی فورا سوچ مې راغی چې دا خو ما غلطي وکړه نو بیا دې نیغ لاړ جومات ته مسجد نبوي ته او هلته کې یو ستن پورې ځان وتړه چې ما ګناه کړې ده چې الله مې تر څو توبه نه معاف کړې د ستن نه به ځان نه پرانیزم نو صحابو به د اودس ماتي دپاره پرانیستېده او د اودس دپاره او بیا به یې تړه راته به نه یې ډوډۍ خوړله نه یې اوبه څښلې تاسو چې بوک هړتال ورته وایئ دې کې صحابه راغلل نبي علیه السلام له وی ابو لبابه خو د تلو نه ګرځېدو نه مو وته ان قریب کې د سترګو نظر یې د لوګې د لاسه لاړ شي الله رسوله پرېنېږه حضور کفاک وفرمایل که دې نیغ ماله راغلی وي نو ما به وله د خدای په دربار کې بخښنه غوښتې وه الله به معاف کړی ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما نو زه خو یې پرېښودم الله له لاره نو زه د الله په کار کې مداخلت کولی شم داسې مثال دی لکه لاندې قاضي څوک پرېږدي او بره قاضي له لاړ شي نو اوس خو مقدمه به بره قاضي فیصله کوي لاندې قاضي په هغې کې څه کولی شي نو بیا الله پاک آیت نازل کړي یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول داسې دی که نه دی نو حضور پاک لار توبه قبوله شوه او بیا را پرانیسته دا د دې 15 ورځو کې دننه خبرې دي اخري ورځې وې 15 ورځې چې کله پوره شوې نو دوی سوال جواب راولېږه چې سعد ابن معاذ باندې زمونږ فیصله ده بس هغه چې څه فیصله وکړه او اصل تاسو ته ما ووایي چې سعد ابن معاذ د اوس قبیلې سردار د دوی دا خیال و چې د بنو نذیر او د خزرج تعلقاتو نو خزرجیانو مشر سعد ابن عباده د بنو نذیر په حق کې دا فیصله وکړه چې دوی د وطن نه وباسو نو سعد ابن معاذ د اوس مشر دی او زمونږ او د اوس د زمانې د جاهلیت تعلقات دي نو دوی به هم زمونږ د اخراج فیصله وکړي نو حضور پاک سعد ابن معاذ په جومات کې خیمه کې دیره و زخمی شوی نو صحابه یې ولېږل وی ریولې نو چې څنګه ریوسته دا بنو قریظه راکوز شوي نو ورته یې ویل چې دوی خو ستا په فیصله راځي دي څه ورسره کې هغه وی د الله رسوله چې کوم د جنګ والا خلک دي ځوانان دا به مړه کړو او چې کومې ښځې دي او بوډاګان دي او ماشومان دي دا به غنیمت د مسلمانانو شي وی حکمت بحکم الملک اصل کې د حضور پاک هم دا رایه وه خو دی ځکه نه استعمالوله چې که چېرته زه مړه کړم نو هسې نه اوس خفه نه شي چې د خزرجیانو هغه زاړه دوستان دې وشړل مړه دې نه کړل زمونږ دوستان دې مړه کړل نو خدای پاک فیصله د دې د مشر په ژبه باندې وکړله نو بیا ورسره دا چل وکړه چې دی ټول راوستل او دوی له خندقونه وکنستل د انصارو یو کور کې دیره کړي او وی به چې کم به بالغ و به یې وجه او چې چا پته به نه لګېده نو هغې له به یې عانه کته چې ویښتې زرغون دي که نه نو احمد ابن حنبل وی چې د عانې ویښته چې راختلي دا د بلوغ نښه ده او ائمه ثلاثه وی نه د بلوغ نښه دا نه ده د بلوغ نښې به تاسو له راشي انشاءالله زه به یې راته ترمذي کې وایم جلد اول کې دا د بلوغ نښه نه ده خو دوی هل نه وي هر یو به وی زه نابالغه یم چې بچ شمه هر یو به وی زه نابالغه یم نو حضور پاک به امر مجبوري وي عانه وله ګورې نو که تور ویښته پې کلک راختلي نو باس دا وجنه او که تور غټ ویښته نه راختلي نري سره ویښتي نو پرېږدی نو دی ټول مردال کړل ما سوا د یو څو کسانو نه چې هغوی ایمان راوړو مسلمانان شو او دا حیی ابن اخطب او کعب ابن اسد دی دواړه راوستل او سرونه یې ته وویل نو دی حیی ابن اخطب ووی چې کوم وخت کې وجه هغه
برابر دی خپلو ته ووی ګورې په خپل دین ټینګ اوسېږئ ښه څنګه چې زموږ نه مخکې په بني اسرائیلو ازمایش راغلی و وایي دا په موږ هم ازمایش دی نور په ځان کړه نو بیا یې وویل چې یاره زه خو په دې فیصله خفه نه یم پې خوشحاله یم ازمایش دی خو دا تسلیمومه چې الله مونږ سره مدد ونه که او محمد سره مدد وکړه صلی الله علیه وسلم نو حیی ابن اخطب مردار که او کعب ابن اسد د دې نه مخکې د کعب ابن اسد دوی په دې قلعه کې رایوځای کړل ورته یې ویې داسې کار ده چې درې خبرو کې خیار در کوم یو پکې ومنئ یعنی بربادېږئ وی څه ویل اول خو داسې کار کوو چې موږ ته ښه پته چې دا مکتوب فی کتبنا په نبی صادق دی هم حقه پیغمبر دی چې زموږ په کتابونو کې نبی آخر زمان کوم صفتونه دی پکې دي راځئ چې ایمان راوړو ښه راته پته ده تاسو ته موږ ته دی ویې نه موږ خو ایمان نه راوړو وی ښه چې ایمان نه راوړی نو بیا راځئ چې دا ښځې بچي مړه کړو ځکه د دې د غمه به موږ تیریږو چې دا رانه وانلي وو بزدلي به چې دا مړه کړو بس به موږ وایو چې ښځې م نشته مړی کړي دی او بچي م ښه مضبوط جنګ به وکړو چې دا بس موږ دې مړه شو نو په دې به موږ مسلمانانو له شکست ورکړو که مړه شو بس په غم به م په زړه نه چې دا ښځې بچي خو مخکې به م وجلي او که جمدي شو ګټه م وکړه نو بیا ښځې م ډېرې دي او بچي م ډېر دي بچي به راکړي هغوی ورته ویې دا م نه منو د خپل الله سره باندې خوار شي بوډا سړی دماغ دې کمزوري شوي دی ښځه بچي وجنئ وایي ښه نو نن د جمعې ورځ مازدیګرۍ ماښام دی سبا د خالي ورځ ده نو مسلمانان غافل دی هغې وایي چې دی خو د خالي پر ورځ جنګ نه کوي د خالي ورځ د دې په نس مقدسه ده نو راځئ چې پرې ورځو دی به غافل یې موږ به ورسره ښه مضبوط جنګ وکړو وایي دماغ دې خراب دی وایي زموږ مشرانو چې کله هم د خالي د ورځو بې حرمتي کړې ده چا نه بیزوګان جوړ شوي دي او چا نه خنزیران نو ته اوس موږ نه بیزوګان او خنزیران جوړوي وایي ښځی خدای م تباه او برباد کړه زما نه منئ نو دا هغه د بنو قریظه څه مختصره غوندې حالاتو همې درته مختصر ذکر کړل نو څه وایي باب مرجعنا من الاحزاب د احزابو نه چې د هغه ډلو نه واپس شو مرجع مصدر میمې دی او مخرج مصدر میمې دی بنو قریظه ته ځکه چې دوی نقض د عهد وکړه او د قریشو سره یې ملګرتیا وکړه او محاصره د حضور پاک دوی له 15 ورځې نو دې کې دا حدیث د عایشې صدیقې دی قالت لما رجع چې واپس شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خندق نه من غزوة الخندق او وسته کې خود ویلم بل سحر مانځه نه پس راغلی او جبریل ماسپخین راغی اتاه جبرائیل د ماسپخین د مانځه نه پس او په یو قچر باندې سورو د انسان په شکل او سور پټ کې اواله حدیث کې راځي فقال قد وضعت السلاح تقوستکی خود والله ما وضعناه اون خو نه دی خو دی ما وضعنا کې جوای ځان نور فرشتي میادي اخرج اليهم قال فالى اين قال ها هنا اشاره وک بنو قریظه فخرج النبي صلى الله عليه اليهم الى قتالهم ورپسې اشاره وایا هغه دې نشي بن کړی مسالې ورکا میرا مسالې ورکا امیر پړن دې شته که ختم شوی دی ختم دی او ماشاءالله نور جمع کو خیر دی ورپسې شامته وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا جرير بن خالد عن حميد بن هلال عن انس رضي الله تعالى عنه قال كاني انظر انس وی گویا کہ اس نظر کوم څه اوس خو نظر نه کوي ا منظر سترګو کې پروت دی الى الغبار اغه دوړي تساطعا چې زمکه نه بر روانه وا فی زقاق بني غنم په کوسو د بنو غنم کې بنو غنم یو قوم دی دغه کوسو کې موکبا دا منصوب په نزع د خافض د حرف جر دی لی موکب موکب د مرکب په معنا دی د وجه د مرکب د جبریل نه جبریل په کم ساروي سورو هغه د خپل دوړي اوچته دی حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بني قريظه ور جبريل ورسره وشابه وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جويرية بن اسماء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه او داس پیر مخ کې نه راوتل
دوی ته پته وه تاسو ته خو ما ویلي وو که نه چې حضور پاک کسان لیږلي وو خو بس د حویې ظالم خطا کړله او اخره کې خطا شو روم وتل او راوتېدو سره یې څه جنګ هم ونه شو هسې خدای ذلیله کړل ځکه زول او طوفان راغی شابه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أملى بلا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة فأدرك بعضهم العصر في الطريق نو ګوره ټول د خطا بیا ووایي که چې بعضهم د مرفوع که نو العصرو بیا ولې مرفوع وی بیا خو هغه دوه فاعلان خو د خدای شان دي نه که چې دوه وي بیا په یو لفظ ذکر کېږي نو چې العصرو بعضهم فاعل شو نو العصر به بیا مفعول به وي او که العصرو فاعل که نو بیا به بعضهم نه وي بعضهم به بیا مفعول به مقدم کې شابه فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا يصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يعنف واحدا منهم جی فرمایي چې حضور پاک چې ماسپخین څنګه وته ماسپخین نه پس د کزانې بیا تیاره وسته راغېښتل او زغرې نو صحابو ته یې مونځ د مازدیګر به بنو قریظه ورته کوي ځای وځای ټول یې روان کوي شب یې ځان رسوي حضور پاک په خپله مو وته خو صحابه یې ځان نه مخکې ولېږل چې ورځی پې نو ویلا قال یوم الاحزاب سوال کوه یوم الاحزاب خدا نه دلته خو جنگ ختم شوی دی خو په دې ټولو مجازن دا چونکې دا یوم الاحزاب د متابعاتو نه دی نو ځکه یې په اطلاق د یوم الاحزاب کوي لا يصلين احد منذ نك يوستاس العصر د مازیګر الا في بني قريظه فادرك بعضهم العصر را لاندې کې بعضې ردي مازیګر لره په لاره کې د مازیګر وخت په لاره کې راغی که مونځ یې کو نو بیا مازیګر ته نشو رسېدی بنو قریظه ته او که مازیګر یې ځان رسو نو مونځ ته فوت کېده فادرک را لاندې کې بعضې ردي العصر وقت د عصر لره په لاره کې لاره کې پرې راغی او که دا بعدهم مفعول به شي نو را لاندې کې بعضې د دوی لره العصر وقت د عصر په لاره کې یعنی دا ټیم په دې لاره تېرېده مازدیګر له نشو رسېدی فقال بعضهم بعض وی لا نصلي موږ مونځ نه کوو حتی نأتیها راځو بنو قریظه ته قضا دي شي خو هلته به یې کوو ځکه حضور پاک فرمایلي چې مازدیګر مونځ به هلته کوئ نو قضا دي شي خو هلته به کوو په چی عمل وکړو په ظاهر حدیث پوهېږئ په چی وکړو په ظاهر چې پیغمبر وی لا یصلي احد العصر الا فی مازدیګر په بنو قریظه کې نو که په ټیم ورسېدو ادا به وکړو او که د ټیم نه پس شو نو قضا به وکړو خو هلته به یې کوو ظاهر د حدیث ته وکتل وقال بعضهم بل نصلي موږ مونځ کوو په دې لاره کې مونځ خو نه شو قضا کولی لم یرد منا زموږ نه دا نه ده مراده ظاهر نه دی مراد تېنه سرعت ته تللو دی مراد څه شی دی سرعت ته تللو دی مونځ ولې قضا کړو د مازدیګر مخ صلات وستا دی او هم مونځ دی ولې قضا کړو مونځ به وکړو بیا به ځان ورسو او که حضور پاک فرمایلي چې هلته وکړې د هغه مقصد ظاهر نه دی مقصد یې څو زر دی لکه زه تا ته ویم چې لکه شابه ورې ماښام مانځله به ځان چارسدې ته رسوې نو اوس یو سړی ورسېد خو ډېره ښه ده ونه رسېد دا به وایي چې وروره مقصد د استاذ دا و چې بل کار مه کوې التفات بل خوا مه کوې ځان رسوې مونځ خو نشو قضا کولی که نه مونځ لاره کې وکړي او څوک وایي نه وروره مونږ ته یې حکم کړی هلته به یې کوو نو چا په ظاهر د حدیث عمل وکړه او چا استنباط وکړی استعمال کړه څه وکړه لکه استنباط هغه استنباط تر ځانه نه دی د پیغمبر د دې عمل نه دی چې تاسو ځان ورسوئ مقصد عجلت دی فذکر ذلک دا خبر بیا حضور پاک ته ذکر شو چې چا خو په لاره وکړه او چا هلته ورسو فلم یعنف واحدا منهم په یو هم سختي رانوسته دوی ته یې ونه وی چې مونځ هم ولې قضا کړه هغوی ته هم ونه وی چې زما د حدیث په ظاهر هم ولې عمل وکړه پوهېږئ پې او مونځ هلته ونه رسېدی د دې نه زموږ علما معلوموي چې ګوره که څوک په ظاهر د حدیث عمل وکړي هغه مصیب دی او که څوک په باطن د حدیث په مسله مجتهد فیه چې دې کوم استنباطي مسله وباسي نو په هغې عمل وکړي هم صایب دی او که ته د اجتهاد خو مخالف د نس نه دی ځکه نس کې خو ته وایي چې مونځ د مازدیګر به هلته کوې نه د اجتهاد موافق د نس سره دی ځکه ما ته په ډېرو نصوصو کې دا ویلي شوي دي چې د مازدیګر مونځ به باندې محافظت کوې ما ته نس کې دا دی چې ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا ما ته نس کې دا دی چې دا صلات وسطا دی ګورې که چا نه فوت شو نو کانما داسې ده
لکه چې د هغه نه اهل و عیال فوت شوي وي. نو او د دې حدیث سره ټکراو نشته، لکه د پیغمبر مبارک ظاهري الفاظ نه دي مراده، لکه چاته شي من ترک الصلاة متعمدا فقد کفره، ظاهر نه دي مراده، دا تشدید او زجر ورکوي. نو اجتهاد مخالف د نصوص نه دی. دې وجه نه زموږ علما وایي چې دا کم مجتهدینو په منځ کې اختلاف دی، هر واحد په حقه دی، هر یو موسی په حقه. حق څه معنا؟ اجتهاد یې کړی. نور ګورې واقعي سره به یو مطابقي بل بني، نه پوه په خبره، واقع سره به سي د حق دا مه کوه معنا چې واقع سره دواړه مطابق دي، دواړه خو کیدی نشي. حق دا چې که دا مجتهد اجتهاد وکړه واقع سره مطابق دی، نو حق دا چې 2 ثوابه وشو، او که د اجتهاد وکړه واقع سره مطابق نه دی، څه شی دی لکه بیا یو اجر وشو. نو په دې بعضې خلک سوال کوي چې کله دواړه په حق دي، نو بیا دا مونږ ولې په دې یو عمل کوو په دې بل نه کوو؟ دواړه په حق دي. نه 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 نه، حق دا مطلب نه دی. حق دا معنا چې دواړه مؤاخذه نه کېږي، د دواړو ګناه نشته، دواړه د شریعت مخالف نه دي. نور اصابت خو د یو دی د بل نه دی. اصابت د چا دی؟ د یو دی. زه مثال درکم، امین بالجهر او امین بالخفا کې اختلاف دی. چې څوک امین بالجهر وایي نو هغې وایي اخفا هم جایزه ده، خو اولا کم یو دی جهر. او چې څوک امین بالاخفا لترجیح ورکوي هغې وایي جهر والا هم جایز دی، خو اخفا څه ده؟ اولا. نو په دې کې جګړه په اولا کې ده، دواړه اولا نشي کېدی. څه مې ووایي؟ دواړه اولا کېدی نشي، سوال نه پیدا دواړه اولا شي، یو به اولی بل بني، لیکن دواړه مجتهدین مصیب دي. ولې دواړه مصیب دي؟ وایا یو نسته ګوري بل کې تعویل کوي، بل نسته ګوري بل کې تعویل کوي، نو د حدیث مخالفت نه کوي. مؤولین للتطبیق دي. مؤولین چا دپاره دي؟ للتطبیق. نو دواړه مصیب دي. یو چې کم نفس الامر سره موافق دی، اوس هغه الله ته پته ده چې نفس الامر سره موافق دی، هغه چا ته پته ده؟ الله ته. د هغه به 2 اجري. او چې کم پکې نفس الامر سره موافق نه دی، د هغه به 1 اجر وي. اوس امام صاحب وایي زه نفس الامر سره موافق یم، زما 2 اجر دي. نو مقلدین هم وایي چې دی نفس الامر سره موافق دی، دلایل ما ته وایي، نو د 2 اجر دي. او دا بل نفس الامر سره موافق نه دی، معذور دی، غریب ثواب یې شوی، نو زه ځکه هلته نه ځم. شافعي صاحب څه وایي؟ وایي زه نفس الامر سره موافق یم، ما سره دلایل شته. او امام صاحب غلط نه دی، امام صاحب غلط نه دی، ټیک ده، خو خبره د اولا ده. زما والا اولا د امام صاحب اولا نه دی، خو هم مجتهد دی، غریب اجتهاد کې خطا شوی دی، ثواب یې شته او ګناه پې نشته، خو یو ثواب یې دی. نو دواړو کې ټکراو راغی چې اولا کم یو دی. یاد لري ده که نه؟ دواړه اولا کېدی نشي. نو ما ته د امام صاحب دلایل مضبوط ښکاري، امام صاحب ته د اخفا دلایل څه ښکاري؟ مضبوط ښکاري، ځکه هلته نه ځم. جواز باندې عمل دم کولی شم، په جګړه په جواز کې نه، په چا کې ده؟ لکه بل مثال به درکړم. بل مثال یې څه دی؟ لکه فاتحه خلف الامام، دا د جواز او د عدم جواز جګړه ده. مونږ وایو فاتحه خلف الامام جایز نه ده بالکل، که چا وایي ګناهګار دی. شافعي صاحب څه وایي؟ وایي فاتحه خلف الامام که چا اونوي مونځ یې ونه شو، د چا جګړه شوه؟ د جواز او عدم جواز. نو چې ته وایې چې دواړه په حق دي، نو زه فاتحه خلف الامام وایم که نه؟ او شوافع دی کله ترکم کی کنه، ولی دواړه په حق دي. ما څه وویې درته شابسې؟ په حق ده چې دواړو خپل اجتهاد کړی دی، نو دواړه ماجورین دي. اوس چې د چا نفس الامر سره موافقت دی او نفس الامر کم داسې ده چې فاتحه خلف الامام شته، هغه ته 2 اجره شو، د هغه په زعم کې دی بل ته 1 اجر شو. او چې څوک وایي فاتحه خلف الامام نشته، دته دا نفس الامر سره موافق ښکاري، دی وایي زما امام او زه زما ملګري او موږ په ډبل اجر والا یو، او هغه بل 1 اجر والا دی. نه پوه شئ په خبره؟ نو دا پوره ټکراو دی په دې منځ کې. نو حق دا معنا شوه چې د خپل اجتهاد وکړه، د غریب په دې مکلف و چې خپل اجتهاد کوه دپاره د تطبیق د نصوص، یا ترجیح یا تطبیق خپل اجتهاد وکړه. نو د خپل اجتهاد وکړه ماجور شو. او حدیث کې راځي چې مجتهد ماجور دی، که مصیب شو 2 اجره، او که مخطئ شو د اجتهاد اجر یې دی. نور د شوافع دی خوا نه راځي. ولې نه راځي؟ ځکه هغوی ته هغه خپل موافق د نفس الامر سره ښکاري، او دا بل ورسره نفس الامر سره موافق نه ښکاري، او جګړه هم د اولا او د غیر اولا نه ده، نو ځکه هغه په هغې ټینګ ولاړ دی.
او احنافو ته د خپل موافق د نفس الامر سره ښکاري دا حدیث او د قرآن سره هلته نه ځي ولې او ته د نفس الامر سره موافقه نه ښکاري نو حقه مو پېژندله نن مې راته عجیبه نکته ویښه چې دواړه په حقه دي په حقه څه معنا شابسې دواړه ماجور دي څه مې ووی دواړه ماجور دي دواړه ما اوس د خدای په نیزه ما ته خیار دی اوسه که د ده اتباع کې او که د هغه اتباع کې خو چې د یو اتباع دې وکړه بیا به د بل نه کې تقلید شخصي دی بیا دې کې یو ځای کې درته خبره کوم دلته درته صرف اجمالا ویم دا ولې په تقلید شخصي کې مونږ خلک بندو چې د یو نه بل خوا به نه ځي چې اتباع الهوا را نشي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه لما طبعا لما جئت به که تعالی دې اختیار درکما چې که هلته دی او که دلته دی دواړه حق اجتهاد کړی دی نفس الامر ما ته پته نشته شته راته ولې نشته ما ته پته را په خپل زعم کې امام صاحب وایي زه نفس الامر سره موافق یم دلایل دي ورسره څنګه خوا لاړ شي زما په زعم کې امام صاحب برحق دی برحق څه معنا نفس الامر سره مطابق دلته ځم او شافعي صاحب او د هغه متبعین وایي چې موږ نفس الامر سره موافق یو دلایل دي را سره ولې دلته ځو نه پوه شوې په خبره لیکن بیا هم زه بندومه که ته وایې چې مړه د شافعي صاحب په حقه دی ځه کیدی شي پسې ولې دی یقین له ولې نه راځي خو که ته بیا هم دی نو ستا به څه راځي اتباع الهوا څنګه اتباع الهوا به راځي ما ته وګوره لږ غوندې دا خو د مانځه خبره ده بعضې وخت کې به راته بل داسې مسله راشي چې هغه به په معقولاتو سره به تعلق لري داسې یو مسله به چا سره به تعلق راځي لکه سمسره ته پرته او خروته ده او دلته نور خلک یې شوافي خوري او ستا ورته زړه شوی دی ته وایې مړه نن به د شافي په مسله کمال وکړو او به یې خورو نو در حقیقت دا دلته اتباع سنت ونه که د چا اتباع دې وکړه د خواهش نو که آزاد دې پرېږدم نو چې کم قول درته اسان ښکاري ته به هغه په حقه دی که نه به وکړو چې کم قول درته اسان ښکاري او کم کې درته فایده نو بیا به سي هغې له ځې نو دا اتباع سنت ونه شوه او چې د مذهب لاندې ګیرې نو ته متبع د سنتو یې څه مطلب چې د دې امام صاحب په ذکر روان یم چې په دلایلو د ماته دا ثابته کړی چې سمسره مرداره ده ته نن اخوا څنګه منډه وې نو ګورې دلته ځان پوه کړې ښه دا ټول په حقه دا دلیل شو که دا دلیل شو د قیامت پر ورځ هغه مجرم نه دی او د قیامت پر ورځ دا هم مجرم نه دی او مونږ خلک بندو دا ابن مبارک نه تپوس شو ترمذي کې به راشي وایي که چېرته یو سړی د یو امام په دی د بل امام په مسله عمل کوي دی کولی شي که نه شي کولی وایي که د هغه امام قول ورته دا چې دی اوس ګیر شو په یو مسله کې څه کې ګیر شو مسله کې لکه سمسره ورته ښه ترسکونه پرته ده د دې نه مخکې د ده په زعم کې دا مسله حقه وه چې سمسره خوړل جایز دي بیا په عمل کولی شي او که مخکې ورته دا سوچو چې سمسره مرداره ده اوس ګیر شو نو حلاله ورته وایي دله ممنوع دي او دې کې خو ما سره ډېر دلایل دي یو نه ډېر ښه ما درته مخکې ویلي ابو موسی اشعري څه وایي هغه د میراث مسله کې وی لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم وی تر څو چې دا عبدالله بن مسعود موجود وي ما نه به تپوس مه کوئ ده نه به کوئ به زه د مقلدین شي نور به خبرې پکې راځي ورپسې شه چې څوک درته وایي دواړه په حق دي بیا په هغې ولې عمل نه کوې وایي حق سته وایي دا کیدی شي چې د فاتحه ختم الامام نه بغیر مونځ نه کیږي او د هغې نه بغیر مونځ وشي حق څه وایي ته حق ته څه ته وایي او نه دواړه نفس الامر سره مطابق دا ممکن نه دا ممکن نه ده تاسو پوهېږئ ما ته د امام صاحب دا مسلک او شوافیو ته د شافعي صاحب مسلک نفس الامر موافق دی چې موافق ولې بل خوا ده نه پوه شئ په خبره زه مخکې دا وه فرمائی حضرت انس کان الرجل من الانصار چې کله حضور پاک مدینه منورې ته تشریف راوړه نو د مهاجرینو د انصارو په منځ کې مواخات ورولې قایمه کړه نو چې قایمه کړه نو څه چل وکړه انصارو خپل باغونه مهاجرینو سره نیم کړل
چې راشئ ها دا باغونه واخلئ کورونه یې ور زبردستي سارې وکړو والذین آووا ونسور قرآن وایي نو چې کله د بنو نذیر او د بنو قریظه مالونه فتح شو نو حضور پاک بیا څه چل وکړو تاسو ته ما مخکې ویلي بنو نذیر کې خو بیا درته خیر اماعت کوم دی راوغوښتل انصار او یې دا ځمکې در باندې تقسیموم هغې وی د الله رسوله مونږ له مه تقسیموه زمونږ خپلې ځمکې ډېرې دي دا د مهاجرینو وروڼو له ورکړه ګورئ رسول الله مبارک ورته وفرمایل وی نه داسې نه کېږي وی نه دوی له یې ورکړه وی ښه بیا به داسې وکړو چې بیا دوی سره ستاسو کومې ځمکې دي هغه به تاسو ته واپس کړي او دا به دوی له ورکړم وی نه زمونږ هغه دې مور سره یو دام والا ورکړه الله اکبر و رسول الله مبارک داسې ونه کړله هغه دا فیصله وکړه وی د بنو نذیر خمس به د بیت المال شي هغه تفصیل تیر شوی دی چې هغه د علي او د عباس جګړه وپکې او باقي یې په مهاجرینو تقسیم کړل او مهاجرینو ته یې وی تاسو انصارو ته خپل مالونه پرېږدئ دقه رنګې د بنو قریظه او دا مالونه چې فتح شو دیم تقسیم کړل مهاجرینو له او کومو مهاجرینو سره چې د دې نه پس ټولې ځمکې خو نه که نه څه بعضو سره مالونه پاتې وو نو ورته یې دا واپس کړئ انصارو ته نو د حضرت انس دا مور چې پلار چې کوم باغونه و هغه حضور پاک چاله ورکوي کې سیسا پیغمبر مبارک چاله ورکړي وو هغه ام ایمن له ورکړي ام ایمن پیژنې ام ایمن د پیغمبر مبارک مرضعه وه او ام ایمن هغه وه چې رسول الله مبارک ماشوم او مدینې منورې ته مور سره راغلی و د ام ایمن ورسره وه نو چې په لاره تلل نو بیا په ابوا کې تیمور بیبي وفات شوه او پیغمبر مبارک د ام ایمن ځان سره مدینې منورې دا مکې مکرمې ته راوسته نو چې مدینې ته تل دلته یې پی نه دي ورکړی هغه وخت کې حضور پاک لوی و چې کله رسول الله مبارک پیدا شو نو د ام ایمن ولې یو څو ورځې پی ورکړي نو دا بوډۍ ښځه وه د پیغمبر مبارک د هغې مورم وه نو انس ته یې وی لاړ شه او ام ایمن ته ووایه چې تاسو ته خپله ځمکه واپس کړي هغې وی نه واپس کوم ما د پیغمبر مبارک راکړی څنګه یې ته واپس کړم او په سټ کې راله وي څادر واچم انس وایي او راوستم نبي علیه السلام اصل کې د هغې دا یقین نه و چې دا ماشوم رښتیا وایي دی خو راکوټ و دغه وخت دی یقین نه و چې دی رښتیا وایي څوارلسو کالو انس نو راوسته نو نبي علیه السلام ورته وی نه خیر دی واپس کا وی نه واپس کوم د هغې دا خیال و چې دا تملیک د رقبې دی او د پیغمبر مبارک و تملیک د رقبې نه و که نه هغه اعاره وه نو بیا ور د هغې څو چنده زیاته ځمکه ام ایمن له ورکړه او هغه د انس د قوم ځمکې هغوی ته واپس کړله ورپسې شه نو کان الرجل او به یو سړی د انصارو یجعلو للنبي مقرروه به د نبي علیه السلام دپاره النخلات د کجورو بوټي جمع ده نو د کجورو بوټي چې جمع شي نو باغته جوړ شي که ته پیغمبر مبارک له خو یې نه ورکول چا له یې ورکول مهاجرینو له نو دې کې به تقدیر کېدم یا خو به لام اجلیه کم یجعلو لاجل النبي الانصار يجعل المهاجرين يجعل للمهاجرين شابه يجعل للمهاجرين لاجل النبي صلى الله عليه وسلم پوښوي اذا لام اجلیه کا او یا یجعل للنبي تقدیر مکو پیغمبر نبی ورکړه پیغمبر مبارک بیا په مهاجرینو کې تقسیم آوا النخلات بوټي د کجورو چې باغ دی حتی افتتح قریظه والنذیر چې دا بنو قریظه او بنو نذیر فتح شو هغوی ځمکې ته مراد دي وان اهل انس اذا ما اهل ما تحكم كان اتي جراش النبي كريم صلى الله عليه وسلم فاساله سؤالكم ده حضور پاکنا الذين لا نسبيكا دلتا بيون نسخه الذي اشتكنا اگر ټیک درست نسخه ده لا ولدت الذي ولا ويم ده الذين رستكم فاسالوا او ده سؤالكم ده حضور پاکنا الذي ده اغمال الذين مراد غباغ مراد ده نو الذي په اعتبار د مفهوم خو نخلات جمع ده لیکن په اعتبار د لفظ مفرد دی الذي چې سوال وکم د حضور پاک نه الذي د هغه مال کانو چې وو اهل د انس اعطوا ورکړیو هو دې مال لره چې مونږ کوم مال ورکړی دی ادي مونږ ته واپس او بعضه فاساله بعض الذي هو ضمیر براجه کم الذي تا او بعض مقدر کا سوالکم د حضور پاک نه بعض د هغه مال
کانو کې ضمیر اهل د انس ته راجع دی اعطو کې اهل د انس ته چې اهل د انس کوم ورکړ مطلب باندې پېښ وې چې مونږ له یا ټول شی واپس کیا بعضې واپس کا ځکه د کله ولېږل چې د بیا هم فیصله وکړه چې ورکوې نو دی ولېږه چې ورشه مونږ ته هم باید واپس شي پوه نه شوې په ضمایرو فاسألو سوالکم انس وی زه هو چاته ضمیر راجع دی رسول الله مبارک ته الذین مراد مال دی د هغې مال کانو او اعطو کې ضمیر راجع دی اهل د انس ته او هو الذي ته راجع که ځکه الذي په اعتبار د مفهوم خو جمع ده بوټي ته مراد دي لیکن په اعتبار د لفظ مفرد دی فاسألو سوالکم انس وی هو د حضور پاک نه الذي د هغې مال کانو چې و اهل د انس اعطو چې ورکړی و اهل د انس دی مال لره چې دا ته غواړم چاته الى ام ایمن دا پکې مقدر کا یا اسألوه سوالکم د حضور پاک نه بعضه ای بعض الذي بعض د هغې مال نه کانو اعطوه چې دی ورکړی هو دی مال لره یا ټول یا بعض او چې الذین دی نو دا بیا بدل د هو نه دی څه چې دی لکه بدل اسألوه د سوالکم د حضور پاک نه الذین یعنی د هغې خلکو نه وغواړم بدل شو چې لکه پوهېږئ اسألوه سوالکم د حضور پاک نه نو زر وایي چې دا مال خو حضور پاک سره نه چا سره نورو سره ام ایمن سره الذین د هغې خلکو نه کانو چې و رسول الله کانو چې و اهل د انس اعطوه دی ورکړی هو چا لرا اوس دلته کې ضمیر هو مال ته راجع کا مال خو مخکې نشته ځکه مخکې هو الذین دی نو مال مخکې ضمنه نشته دی مال مخکې ضمنه نشته او بعده یا بعض مال وکان النبي صلی الله علیه وسلم قد اعطاه ورکړی هو دا مال ګوره هو ضمیر مې مال ته راجع کا نقلات خو جمع د هغې ته مه راجع کوه او که ته مال نشته نو چې کله کوم دی کې الذي دی هغه ته به ضمیر راجع شي او که الذین دی نو مال به مقدرې مفهوم د سیاق نه معلومېږي که نه ام ایمن لا نورال ام ایمن فجعلت الصوبه نو صوبه واچوله پسر زما کې تقول کلا کلا لا اعطيك کلا لا اعطيك والله الذي لا اله الا هو قسم خوري لا يعطيك در باندې کې پیغمبر تعالی رحم اے لهم استاد قوم د پارا لا يعطيك در باندې کې تعالی اے انسا لهم وقد اعطاني هذا مراجكم په اعتبار دا نخلات سرا او کما قالت دا هغه ځای کې وایي چې کوم ځای کې شک دي په الفاظو کې چې قالت هكذا او هذا كما قالت هكذا او هذا كما قالت الفاظو کې شک دي او نبی علیہ السلام یقول لك كذا وكذا تعالی دو پر بدل در کوم هغې به کلا مشره وکنه او مور یې ونه مور خپل بچي ته ویلی شي که نه ماشوم یې لوی کړی دی والله قد اعطاها زما د قسم په خدای وي قد اعطا پیغمبر را کړی دا ها د چا لره دی لره قد اعطانی نه وي پیغمبر یې غایب فرض کړ اعطوی ته نه وایي انس سره مخاطبه کوي چا سره مخاطبه کوي انس سره حسبت راوي وي انه انس قال ویلی دی انه ضمیر انس ته راجع دی دا حسبت دا هغه شاګرد وایي چې هغه سلیمان دی چې قال ما ته انس وی چې عشرة امثاله او ما قالها تعطاها حضور پاک هغه له څونه ورکل پیغمبر مبارک ها چا لرا ام ایمن لرا لسچند ورکل مناسبت واضحه دي شابته وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عمر قال حدثنا شعبة عن سعد قال سمعت ابا عمامة قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول نزل اهل قريظة على حكم سعد بن معاذ فارسل النبي صلى الله عليه واله وسلم نازل شو على حكم ففيصلي د سعد بن معاذ ففيصلي د چا د سعد ابن معاذ نو فارسل دینه معلومیږي دا چې انسان ته فیصله سپارلی شي هغه ان الحکم الا لله دا مطلب نه هغه دا چې اصل حاکمیت به د چا وي هغه د الله اصل حاکمیت څه مطلب چې دا کوم حکم ته د فیصله وسپارله دی به د قرآن و سنت نه بار نه وځي دی به د قرآن و سنت نه بار نو دلته بعضې خلک خطا کېږي وین الحکم الا لله او تاسو خلکو له فیصلې ورکوئ دا دې فیصلې ورکړه که نه فبعثوا حکما من اهلي وحکما من اهلها که حکمین مقرر دي که نه مقرر حاکمیت اعلی دا که دا قاضي او حکمین فیصله کوي قرآن و سنت نه بار به نه وځي مخکې دا نو قرآن و سنت کې دا دي چې چاره د محاصره او که تعالی خیار دی که چېرته جلا وطن کې هم که معاف کې هم نه پوهېږې
ولې د معاف کولو موږ سره شته. خالد ابن ولید او د هغه ملګري حضور پاک د فتح د مکې په ورځ ګیر کړل، معاف یې کړل، پرېښود. قیدیانو سره کولی شي، معاف کولی هم شي. خالد ابن ولید د هغه ملګري ګیر کړل په لاره کې او پرېښودل. فدیه هم اخیستی شي، بدر کې دې فدیه اخیستې ده، او مالونه هم ترې اخیستی شي. تاسو دې مال پرېږدی لکه بنو نذیر وجلی شي. مخکې ده مخکې نه فیصله موجوده ده. که ته سعد ابن معاذ فیصله کوم دی نه معلومه کړه، مخکې نه اما من منه و اما فداء. او بل ځای کې راځي، بل ځای کې راځي حتی یسخن فی الارض. دا حتی یسخن فی الارض فیصله دا خو په منزله د قیدیانو دي، موږ سره دا کولی شو. ها فحکم په فیصله د سعد ابن معاذ سید الاوس، او دله ولې اختیار ورکړه ځکه د حلفاو د جاهلیت چې د اوس او د خزرج خپل منځ کې جنگ براغې، نو بنو قریظه به د اوس سره ودرېدل او بنو نذیر به خزرجیانو سره ودرېدل، او که د هغې به جګړې راغې نو اوس به بنو قریظه ولته او خزرجیان به بنو نذیر لتلل. مخکې ده فارسل النبي صلی الله علیه وسلم الی سعد، دې په جومات کې وله خیمه مقرر کړې وه، دې زخمي شوي په خندق کې. فاتا علی حمار، په یو خر باندې سور راغی. فلما دنا من المسجد، دغلته جومات نو عرفي جومات نو د مانځه 15 ورځې حضور پاک دی رون ځان له عارضي ځای جوړ کړی، هغه مسجد عارضي. نو قال الانصار قوموا الى سيدكم الى اخيركم، فقال هؤلاء نزلوا على حكمك وسؤالك. دینه مونږ معلومو چې تعظیما چاته ودرېدی شي. بعض حضرات وینا قوموا الى خدمت سیدکم، خدمت لو درېږي د خر نه راکوس کې، او الى خدمت اخیرکم نه زدا نه وي. ولې د هغې ما سره وجوهات دي، دوی چې په خر راته او دی زخمي دی، د سره به ملګري وکړه به نه ووایه، نو هغوی کوزولی شو که. او بل د خر نه کوزېدل لپاره دونه خلک وړی ودرېږي چې قومو، هغې لپاره خو یو کس د ودرېدی شي. او دریم سیدکم اخیرکم په تعظیم دلالت ورکوي. په چا دلالت ورکوي؟ په تعظیم. او قیام تعظیما دپاره به زه دلایل درته وایم انشاءالله را بشي. کتاب الادب د بخاري کې به هم راشي او کتاب الادب د ترمذي کې به هم راشي چې د تعظیم د وجې او د اکرام د وجې ودرېدی شي. صحابه حضور پاک ته ودرېدلي، اگر چې پیغمبر به نه خوښه و ځان ته ودرېدل. یو څیز دی ادا که ته د چا نه دا خو مطالبه کې چې ما ته ودرېږې، بیا دا ګناه ده. من سره هغه څوک چې خوشحالۍ د لره ان یتمثل له الرجال قیاما، چې ما ته د خلک ودرېږي، فلیتبوأ مقعده من النار. نو د سکول کې د استادان چې راشي نو چې څوک ونه درېږي هغه له سزا ورکوي، ته ولې ونه درېږي. او یو ماشوم وازو کې سټینډ ودرېږي، ټول ودرېږي، سیټ نو ټول کښېني، او چې څوک پانیسي سزا وله ورکوي. نو هغه خواهش لري چې ما ته د خلک ودرېږي، نو دا ته مسلمان له تکلیف ورکوي او خپل استکبار کې تکبر ظاهر، دا بیا ګناه ده. او که دا مشر تقاضا نه لري که حضور پاک ته به ډېر صحابه نه مودرېدل. ولې به نه ودرېدل؟ ځکه پیغمبر مبارک صحابو ته ما ته مودرېږي، اب په دې خفه کېده چې ما ته دې ودرېږي. قیام په دا نه چې قیام ناجایز دی، تواضع انکسار به یې کوم. نو په دې وجه به ډېر صحابه نه ودرېدل. ولې؟ پیغمبر خفه کېږي چې ما ته مودرېږي. دا نه چې قیام ګناه ده، بلکې پیغمبر مبارک به څه کو؟ انکسار او عجز به کو. الحاصل قیام به راشي تاسو له په دې بنیاد. نو زم تاسو ته وایم ښه تاسو چې راشم تاسو ودرېږئ، زم درته وایم چې ما ته مه ودرېږئ، زم درته وایم زه دا نه خوښوم چې تاسو له تکلیف راشي. تاسو اعلی یې په حال کې زمانه، طالبان یې طلب د علم کې مصروف یې او کتابونو ته راسئ، نو ولې پاسئ؟ طالبان ودرېدل د زړه نه خوښوم. تاسو فرښتې درته وزرې خورئ، مونږ ته خو یې نه خورئ. تاسو حال اعلی د زمانه. نو الحاصل دلته څه شو؟ سیدکم اخیرکم په قطیرنې شوه. او قومو کې یوازې هلکه ټول انصار څنګه یو کس خدمت ته پاس ځئ؟ قوموا للانصار مخکې ده. فقال هؤلاء نزلوا على حکمک، ستا په فیصله د قلانه راکوز شوي دي، نو ته څه فیصله کې؟ قال تقتلوا یا تقتله، تقتلوا مړه دي شي، یا تقتله. تقتلو چې شي نو مقاتلتهم مرفوع به وي، او تقتله چې وی بیا د منصوب دی. وتسبي ضرریهم قیدیان که یا تسبه،
قضیت بحکم الله الله هم دغه فیصله وکړو تا ته ځکه پرېښوده چې ستا قوم خفه نه شي وربما قال قضیت بحکم الملک ورپسې شه وبه قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق خداو بالحديث ما تپرېږده زخمي شو سعد يوم الخندق هم دا سعد بن معاذ رماه رجل من قريش د قریش یو سړي نوم یې حبان بن عریقه هغه په غشي ویشتې و دی کې خو د غشو ویشتلو که نه او ویشتې و دی قریشي هو د سعد در فی الاکحل دا غټ رک سره دی دی نه ستاسو خیالي نو دلته نه چې دي رک ته د زړه ته یو شی وردننه کوي دی دی نه وردننه کوي یا د خپې نه یاره دی دی نه دا غټ رک دی په دې یې ویشتې و د دې لاس غټ رک مین وین دی مین وین دا زړه ته نه رسېدلی دی فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة ضربه ما ویلو چې لفظ مشترک دی کنه ضرب الله مثلا كلمة طيبة بیان ول شو فضربوا مشارق الارض ومغارب نو هغه سفر ته مراد شو ضربت زیدین وهل ته مراد شو دلته ضربه معنا یو ځای کې خحول د قیمه او درول د خیمه په جمعات کې او د جمعات نه هغه حصه ده مراد مختصل صلات ته د جمعات هغه حصه چې وقفي ده او خلک پکې پیزار ساروي پکې او درې پیزار پکې او بس لیعوده چې پیغمبر مبارک عیادت کې د نږدې نه عیادت بیمارداری یوازې نه خیال به وساتي تپوس به مو کې علاج به مولو کې فلما رجع چې واپس شو نبی رسول الله د خندق نو وسته کې خدا او ویلم بل فاتاه جبريل په داسې حال کې هو چې جبريل ينقض راسه من الغبار سر دړونه سند راس ته مراد شعر در استخا ده سند فقال قد وضعت سلاح والله ما وضعته اخرج اليهم قال انسان فاين فاشار الى بني قريظه فاتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حكمه بحكم سعد بن معاذ فرد فحكم د پیغمبر چې تاسو خوخي نو فرد الحكم الى سعد بن سعد مخوخ دی ویو د زکه غته ورس پارلا شابسه چې اغي تعلقات او پیغمبر مبارک د وحي سره پتا و چې دی بخدا فیصله د وجلو کوي خو کزه حکم نو خزرجان خپه نشي فاني قال فاني احكم فيهم ان تقتل المقاتله چې کوم جنگیان دي ځوانان وان تصب النساء والذريه وان تقسم اموالهم نو د دوی د خزه او بچی د غنیمت کړه د سپه حجاز کې او سپه شام کې بیا خرڅ کړل او په اغي باندې وسلې واغشتل جهاد د پر اسونه واغشتل قال هشام فاخبر النبي چې عروه دي دا ګور تعلیق امام بخاری دی ښه هغه مخکې سند ورسره واپس کا چې امام بخاری استاد زکریا دا استاد عبد الله بن نمیر دی دا استاد هشام دی اخبرني ابي عن عائشه ما لپلار د عائشه نه خبر را کړی دی چې ان سعد قال دبدا یو سوال کړو اللهم انك تعلم تتفترج انه ليس احد یو کس احد بمعنى شيء سره دی نشتر یو شی چې محبوب د چې جهاد وکم دوی سره فی کستا پر رضا کې دا هغه قومنا کذبوا رسولك واخرجوه څوک دې مراد شوی لکه قریش کنه دینه زیاد دشمن مې بل نشتا اللهم فاني اظن ګمان کوم قد قضاعت حرب بیننا و بینهم چې ستو زمونږ د کې جنگ ختم کړ بس ګمان کوم چې دی به بیا آینده لپاره نه راځي ولې دغه حضور پاکو فرمایل چې دی به نور نه راځي مونږ بدو فإن كان بقيه كباقي د حرب د قریش نه یو شی هغه حرب چې دوی راشي او حمله کوي هغه حرب چې څوک راشي دوی راشي نو فابقني لهم حتى اجاهدهم فيك استا پر رضا کې وان كنت وضعت الحرب که ختم کړی دی فابجرها نو الله زما دا زخم جاری کا چې دا وینه ته وبېږي او زما مرګ په دې کې کا چې د خندق په غزوه کې شهادت براته ملو شي الکه پویږي په خبره اوس دا کته وی چې حدیث کې غرادی لا يتمنى احدكم الموت لضر نزل به لضر نزل به یا لضر اصابه او فإن كان لابد فاعلا كخامخا کې نو بیا داسې وای اللهم اجعل الحیات خیر اللهم که خامخا کې نو دا وایا چې خدایا داسې غالبا مفهوم به رته یا او کما قال به اللهم احيني ما دا اللهم احيني جمدې مې وساته ان كانت الحياه خيرا لي وامتني مل بك ان كانت الممات خيرا لي او کما قال به سره بهر کیف سوال به د مرګ نه کې ولې کوي دا د مرګ نه کوي د چا کوي د شهادت کوي
دا خو کولی شي دا لزر نه دی دا لزر نه دی بلکې تمنا د چا کوي د شهادت کوي دا خیر دی نو فانفجرت من لبته نو دې زخم یې دلته کې راغی دا د خراب شو لبه د سینې دې سر ته وایي د دې ځای نه وینه لاړه تاسو خیالي بعضې وخت کې انسان رقص خاص شي خراب شي لبې نه یې وینه لاړه لبه د سینې دې سر ته وایي نو اوس لاړ شه دا فلم یرعهم لرستو لاړ شه وفي المسجد خیمة من بني غفار د جومات کومه حصه مراده ده چې کومه غیر مختصل هغلته د بنو غفار قبیلې خیمه وه دا به مسافر رالل دیره به د حضور پاک نه به دین زده کوو نو چې دا وقفي کوم جومات حصه به مانځه نه بار هغې کې به خیمې ښخې وي نو وفي المسجد ووایه په جومات کې خیمه د بنو غفار وه نو فلم یروعهم او نه یرول دغې بنو غفار لره الا مګر هغه وینې یسیلو الیهم چې دې ته بیده د دوی د خیمې نه وینه هلته روانه فقالوا بنو غفار ولو يا أهل الخيمة إيه سعد خيمة ولا ما هذا الذي يأتينا من قبلكم لا سجل استاذ طرف لمنطبين على روانا را فإذا شغوكة سعد يغزو يسيل جرحه دما فمات منها أغوينة روانا د شپه و نشپې خو پته نه لګي نو د هغې نه غریبه وفات شو زه سر پسې شم وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال اخبرنا شعبة قال اخبرني علي انه سمع البراء رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لمسره اوجهم هجو کا د دې کافرانو د قریشو هاجهم وجبريل معك مناسبت د باب څه دی مولانا صاحب شابه هم دقه مشرکان رالل او په خندق کې حمله وکړه او دې مشرکانو بنو قریظه عدد کارل دې مناسبت د باب شو او اوجم هاجهم باب مفاعله ده دلته باب مفاعله د تاکید د پاره ده د جانبینو د پاره نه ده لکه عاقبت اللصه غل پسې مې ښه معاقبه کړه منډه مې والا ها او دې کله ویلو بل مناسبت سره دې د بنو قریظه او د فتح پروازه دا ویلو دغه مناسبت شو ها وزاد ابراهيم فتحمان عن الشيباني عن علي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة دغه مناسبت شو ها اهجر المشركين فإن جبرائيل ما دا ګوره د مشرکانو حج معلومه شو او معلومیږي دا چې په جهاد کې داسې نظمونه هم ویلی شي او دام ثابته شوه چې کله جبریل علیه السلام هم د انسان زړه ته القا کوي د دې څیزونو بس بکو مولانا صاحب